یو واقعه را یاده شوه ډېره عجیبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضرت عمر جړل. عمر دا ځینې انسان چې ډېر سخت وي که نه، ډېر زیات سخت مزاج وي، خلک وایي چې دله به هم لا جړا ورځي په خپله زندګۍ. او چې داسې انسان اول جاړي نه، او چې بیا جاړي که نه، مخلوقات جړوي د خپل ځان سره. ابوبکر صدیق صاحب منع کو ته خو دونه غټ سړی ته جاړې، دا څه کوې؟ نبي علیه صلات وسلام جسم مبارک داسې پروت و. حضرت عمر راغی هغې ته ودرېد. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي مه جاړه هلته حالات خراب. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ودرېدو خلکو ته وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. نبی علیہ السلام وفات شو. اے خلکو ابوبکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام وفات شو. که تاسو د نبی علیہ السلام عبادت کوئ چرته، نبی علیہ السلام بالکل عبادت مه کوئ، واپس مرتد شي. او که تاسو د الله جل شانه عبادت کوئ، په الله مرګ نه راځي. حضرت عمر جړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امنه کو مه جاړه. وایي زه به ولې نه جاړم، زه به ولې نه جاړم. داسې مخامخ شو نبی علیہ السلام جسم مبارک ته پروت و. نبی علیہ السلام جسم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي یا رسول الله بأبي انت و امي یا رسول الله، زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زه به ستا په جدایۍ ولې نه جاړم. لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله، ستا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه و تنه، هغې ته به تا ډډه والې او د جمعې خطبه به دې وي یا رسول الله. بیا فلما کثر الناس اتخذوا لك منبرا، کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله، نو بیا صحابه کرام ستا دپاره یو منبر جوړ کو. ته چې کله د خپلې حجرې مبارکې نه راووتې یا رسول الله، او فلما تجاوزته، کله چې هغه ستنه تا کراس کړه او د هغې نه راوړې دي، حن ذلک الجزع بفراقک یا رسول الله، هغه ستنې په تا پسې جړلي او صحابه کرامو د هغې جړه اورېدلې وه ستا په جدایۍ باندې، خو هغه ستنې هغه ونې جړلي یا رسول الله، هغه تنې جړلي یا رسول الله، زه به ستا په جدایۍ ولې نه جاړم. حضرت عمر وی فحن ذلک الجزع بفراقک یا رسول الله، هغې تنې په تا پسې جړلي په مسجد نبوي کې او صحابه کرامو جړه اورېدلې وه. فامتک اولی بالحنین الیک یا رسول الله، ستا امت خو زیات حقدار دی چې په تا پسې وجاړي او ستا په جدایۍ باندې وجاړي. بأبي انت و امي یا رسول الله، زما مور او پلار دې په تا باندې قربان یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ای زما خوب پیغمبره، ستا د فضیلت لپاره خو دا کافي ده چې ته یو پیغمبر وي، نورم پیغمبرانو نورم انسانان دي، اول هغې خطا وکړي، وروسته د هغې دپاره الله جل شانه د معافی اعلان. حضرت آدم علیه السلام هغه بوټی وڅکو، د هغې نه پس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معافي وروسته وه، خطا مخکې وه. معافي وروسته وه، خطا مخکې وه. او دا سره ټولو انسانانو سره کېږي، خطا اول کې، معافي وروسته کېږي. یا رسول الله وایي زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، الله ستا معافي مخکې ذکر کړې، ستا خطا یې وروسته ذکر کړې. عفا الله عنک لما اذنت لهم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، الله جل شانه دې تا ته معافي وکړي، تا ولې دې ته داسې وي؟ الله جل شانه ستا خطا وروسته ذکر کوي او ستا معافي مخکې ذکر کوي. ستا د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده یا رسول الله. یا رسول الله ستا د فضیلت لپاره دا خبره ډیره کافي ده چې الله جل شانه لقد بعثك الله آخر الانبیاء، الله جل شانه ته آخري پیغمبر را لېږلی، وذکرک اولا، او په قرآن مجید کې لومبی تذکره ستا کړې. وإذ اخذنا من النبیین میثاقهم، الله جل شانه فرمایي کله چې موږ وعده واغسته انبیاء کرامو نه، د دې هغه مضبوطه وعده، ومنک استانه مو واغسته، ومن نوح وابراهیم وموسی وعیسی بن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا. ته د ټول نه اخري پیغمبر راولېږلی او تذکره ستا د ټول نه مخکې کوي. یا رسول الله ستا د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده. یا رسول الله زه به ستا کومه خبره کوم، زه به په تا پسې ولې نه جاړم، ستا په جدایۍ به ولې نه جاړم. الله جل شانه حضرت نوح علیه السلام راولېږو، دعوت یې وچلو. حضرت نوح علیه السلام له غصه ورله. حضرت نوح علیه السلام وفرمایل یا الله رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک. یا الله دا خبیثه خلک دي، ته تباه و برباد کې کدي پاتې شو، دا ټوله دنیا به خرابه کړي. کله چې غصه ورله حضرت نوح علیه السلام نه، یا رسول الله خیرې کړې وي. او یا رسول الله حضرت عمر وایي زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي. تا سره خلکو په احد کې څه وکړه؟
ستا غاښونه زخمی کړه، ستا مخ مبارک زخمی کو، ستا سر مبارک هغې مات کو دې خلکو، او ته بېهوشه شوې، دې خلکو بېهوشه او ته چې کله په هوش کې رالې فما زدت الا ان قلت اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا صرف دا وایي چې یا الله زما دا قوم د هدایت ورته وکړې، ویې به خیر د دې نه پوهېږي. حضرت نوح علیه السلام خیرې کړې خپل امت ته چې غوسه ورله. یا رسول الله تا صرف دا وایي چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. تا سره خلکو په طایف کې څه وکړه؟ تا وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي. الله که حضرت موسی علیه السلام ته معجزې ورکړې وي، ان ضرب بعصاک الحجر، الله جل شانه موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ته دا خپل امسا راواله، دا ګټه پې ووه، فانفجرت منه 12 عینه، 12 چینې به دې نه روانې شي. یا رسول الله دا څه دونه غټه خبره نه ده چې موسی علیه السلام په ګزار باندې د یو ګټې نه 12 چینې روانې شوې. فما ذلک بعجب من الماء الذي نبع من بين اصابعك. دا لویه خبره نه وه، لویه خبره دا وه کله چې ستا د ګوتو مبارکو نه الله جل شانو چینې روانې کړې وي. موسی علیه السلام په امسا والې و د ګټې نه چینې روانې شوې وي، ستا د ګوتو مبارکو نه الله جل شانو چینې روانې. یا رسول الله زما مور او پلار دې په تا باندې قرباني. حضرت عمر وایي زه په تا پسې ولې نه جاړم، ستا په جدایۍ باندې به زه ولې نه جاړم. حضرت سلیمان علیه السلام له الله تخت ورکړی و، هغه له بادشاهت ورکړی و په هوا باندې. سلیمان علیه السلام هغه ګرځېدو په هوا باندې، غدوها شهر و رواحها شهر، یو میاشته پورې به ګرځېدو په هوا باندې حضرت سلیمان علیه السلام. یو سفر به د میاشتو د سلیمان علیه السلام. یا رسول الله د سلیمان علیه السلام معجزه و ټیک ده، او فما ذلک بعجب، دا د هغې معجزې نه زیاته لویه معجزه نه وه چې الله جل شانو تعالی براق ته راکړی و چې هغې ته په یو مایکرو سیکنډ کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته وړی وي، او بیا د هغې ځای نه واپس خپلې بسترې له راوړی وي. د هغې نه زیاته لویه معجزه خو دا نه ده یا رسول الله. د هغې سپیډ ته خو نه رسي یا رسول الله، دا په تا پسې ولې نه جاړو. یا رسول الله حضرت عیسی علیه السلام له الله جل شانو معجزه ورکړې وه چې مړي به یې را ژوندي کول. یا رسول الله دا ډېره لویه معجزه نه ده، لویه معجزه خو ستا وه چې یهودنې ښځې هغې تا له خوراک راوړو، خوراک دعوت یې دله کړی و، او په هغې کې د چیلي دا ولې اچولی و، هغې نه باربیکیو کړی و ستا مخې ته پروت، او په هغې کې زهر میلاو کړي و تا ته یا رسول الله، او صحابي هغه خولې ته واچوله، او تا چې یا رسول الله ګوتې وروړې، تا ته د هغې چیلي د هغې ولي نه آواز راغلی و چې یا رسول الله لا تأکلني فإنني مسمومه، یا رسول الله ما مخوره، ما کې زهر میلاو کړي دي. دا غټه معجزه وه یا رسول الله. یا رسول الله زه په تا پسې ولې نه جاړم. حضرت نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت وچلو، وما آمن معه الا قلیل، لږ کسان د هغې سره ایمان راوړو. یا رسول الله تا خو 30 کاله محنت کړی و، الله جل شانو داسې بهترین صحابه کرام جوړ کړه چې هغه نن ودرېږي او وایي چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. یا رسول الله په لږو ورځو کې تا دونه محنت وکړو، الله جل شانو د ابوبکر صدیق غوندې د حضرت عثمان غوندې د حضرت علي غوندې د عشره مبشره غوندې خلک تیار کړل. یا رسول الله زه به ولې نه جاړم ستا په جدایۍ باندې. هذا ابو بکر صدیق سے منع کو ما جاڑا ایسا بولی نہ جاڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمائی یا ایها الرسول، اے زما پیغمبر، یا ایها الرسول اے زما لیگلی شویه، لا يحزنك تا دی خفه نکی، لا يحزنك تا دی غمجن نکی، الذین ها خلق یسارعون چه تلوار کئی تادی کئی فی الکفر پا کفر کی، من الذین دا اغی خلقنا قالو چه اغی وی آمنا من ایمان راوڑی بی افوانهم فخبلو خلو باندی، ولم تؤمن قل ایمان ندی راوڑی قلوبهم ندی ظلمو، ومن الذین او بعضی دا اغی خلقنا هادو چه یهودیان دی سماعون دیستا خبر اوری للکذب دا دروغ دا پارا، سماعون او دی زیاد اوری دن کی دی قوم
هغه قوم ته د رسولو دپاره آخرین چې نور دي لم یأتوک چې تا ته نه دي راغلي یحرفون الکلم یحرفون دي بدلی الکلمه د الله احکامات یحرفون بدلی تغییر کوي الکلمه په کلماتو کې من بعد مواضعه وروسته د هغې د ځایو نه من بعد وروسته مواضعه د هغې د مقرر کېدو نه یقولون دی وی ان اوتیتم که چېرې درکړلی شي تاسو ته هذا دغه شانتې فخذوه نو ونیسئ وان لم تؤتوه او که چېرته در نه کړی شي تاسو ته دغه شان فاحذروا بیا ځان وساتئ ومن یرد الله ومن او هغه څوک یرد الله چې الله اراده وکړي فتنته د هغه د ګمراهۍ فلن تملکه نو ته طاقت نه لرې له د هغه دپاره من الله د الله د طرف نه من الله د الله نه شیئا څه څیز شیئا ذره برابر اولئک الذین دا هغه کسان دي لم یرد الله چې الله نه غواړي ان یطهر قلوبهم ان یطهر چې پاک کړي قلوبهم د دې زړونه لهم د دې دپاره فی الدنیا په دنیا کې خزي او رسوایي ده ولهم فی الآخرة عذاب عظیم ولهم د دې دپاره فی الآخرة په آخرت قوم ته ورسئ چې هغه قوم تا ته راغلی نه دی دي د الله جل شانه احکامات بدلی وروسته د دې نه چې د الله جل شانه احکامات ښه مضبوط شي الله جل شانه فرمایي دا دون رزیلان دي چې دی وایي چې تورات په شان حکم کله ته دې نبی علیہ السلام کو وی منه او کله ته نه کوي هغه شان نبی ممنه او ځان ته وساته الله فرمایي زه چې د چا د ګمراهۍ اراده وکم ای پیغمبره ته هغه د ګمراهۍ نه نشي ساتلی بیا الله جل شانه فرمایي د الله اراده دار چې داسې ګمراه خلکو د بدبخت خلکو د هغې زړونه الله پاک نه کي دغه د الله اراده ده د دې دپاره په دنیا کې رسوایي ده او په آخرت کې د دې دپاره لوی عذاب دی لومبی خبره الله جل شانه فرمایي یا ایها الرسول ای زما لیږلی شویه ای زما پیغمبره لا یحزنک تا دې غمجن نه کي الذین هغه خلک یسارعون فی الکفر چې هغوی تعدي کوي په کفر کې من الذین یو ډله هغه ده من الذین د هغې کسانو نه قالو چې هغوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی بافواههم په خپلو خولو باندې ولم تؤمن قلوبهم خو د هغې زړونه ایمان نه راوړي او دویمه ډله ومن الذین د هغې کسانو نه هادو چې یهودیان دي 100 کیلومتره فاصله دا ډېره بهترینه علاقه وه د زراعت په لحاظ سره زمینداري پکې ډېره زیاته وه ښه باغونه وو پکې د یهودیانو قلاګانې وې پکې یهودیان پکې اوسېده د هغې یو څو د هغې چې کوم معززه خلک وو نه په هغې کې یو نارینه او زنانه هغې بدکاري وکړه نو بیا چې هلته تپوس کو نو د هغې ځای یهودیانو ورته ووایي چې نبي علیه صلات وسلام خواله لاړ شي زمونږ په تورات کې دا خبره ذکر ده چې که چېرته یو سړی زنا وکړي او هغه شادي شده وي نو هغه به سنګساری نه بس د هغه نه به یا جرمانه والي یا به له مخ تور کړي او کوړې به له ورکړي د هغه وجل نشته زموږ په مذهب کې تورات په مذهب کې تاسو نبی علیه صلات وسلام له لاړ شئ که نبی علیه صلات وسلام د تورات په شان فیصله وکړه دلته راځي که نه الله جل شانه فرمایي چې یقولون دی وایي ان اوتیتم هذا که چېرې تاسو له درکړی شوه دغه شان مسله نو فخذوه بیا دا مسله والئ وان لم تؤتوه او که داسې مسلې درته ونه کړه دا څنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې دا یو نارینه او یو زنانه دی شادي شده دي ودونه یې کړي دي دی بدکاري کړې ده د دې څه سزا ده نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې دی شادي شده دي جبریل به اوس راشي حضرت جبریل راغی هغه وی چې دی رجم کوي په کاڼو باندې وولې سنګسارې کوي نو یهودیانو وی دا خو مونږ نه منو دا زموږ د شریعت دا زموږ د تورات شریعت نه دی زموږ د تورات په شریعت کې خدا دی چې مخ په وله تور کې یا جرمانه به پې ولګې او یا کوړې به وله ورکړي دا دی دا د دې د رعایت دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی تاسو ای یهودیانو یو سړی په خپله علاقه کې پیژنئ چې امرد اعور ابیض چې سپین سړی دی او مخ باندې ویښته نشته او سترګې کږې دي
او د هغه ابن سوریه نوم دی. ابن سوریه دا د یهودیانو لوی عالم و. په مخ ته ځمکه باندې د په شان عالم نه و په هغه زمانه کې د یهودیانو. وایي دا پیژنئ او پیژنو. وایي د هغه باره کې مې څه خیال دی؟ وایي هغه بهترین عالم دی زموږ د یهودیانو. وایي که هغه زمونږ او ستاسو فیصله وکړي نو څنګه به وي؟ وایي موږ به ومنو. موږ به ومنو. ابن سوریه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښت. دا دی په هغه ذات قسم وي کوم چې د موسی علیه السلام دپاره دریاب شلولی و. موسی علیه السلام یې پورې باسلی و. فرعون یې هلاک کړی و. په تاسو باندې من و سلوا هغې رالیږلي وو. په تاسو باندې وریځې سورې کړې. د هغه ذات واسطه دله در کومه قسم وخوره چې آیا ستاسو په تورات کې دا نشته چې یو شادي شده سړی او زنانه چې هغوی کله بدکاري وکړي نو هغه به سنګساری. هغه وی بالکل دغه شانتې زموږ په تورات غلط الیهود هغه ناکاره خلک چې کوم په یهودیانو کې وو هغوی ټوکونه شروع کړه چې داسې چلو داسې چلو که زموږ خلاف مسله وکړه زموږ خلاف مسله وکړه پښتانه وو زما په حق کې به منم او چې زما په حق کې به نه منم. نا خپل عالم د هغې خلاف فیصله وکړه او څه وي زه ګواهي ورکوم ای نبي علیه الصلاة والسلام دې خبرې چې د الله جل شانه سره څوک شریک نشته او ته د هغې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم الله چې د موسی علیه السلام دپاره دریاب کې لارې ایستې وې هغوی له په دې باندې غوسه ورغله. هغه کسانو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل د جومات دې دروازې ته کې او سنګسارې کې دغه فیصله نبي علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته الله جل شانه فرمای چې دوه قسمه خلک دي په یهودیانو کې تا سره چې کوم خلک اوسېږي په مدینه منوره کې او هغوی ډېره تادي کوي په کفر کې هغه دوه قسمه خلک نه مني ستا قرآن او ستا کتاب انکار ته کوي کفر ته کوي هغه څو قسمه کم خلک دي. یو هغه خلک چې هغوی موږ ایمان راوړی او دوی زړونه په ایمان باندې مطمئن نه دي منافقان او یو یهودیان چې تا ته راغلي دي او څه بانې او څه هیلې لټوي چې دا مسلې بدلې کړي. نه پوهېږې زما په دې خبر ای نبي علیه الصلاة والسلام د دې د انکار د تا په غم کې وانه چي دا دومره رزیلان دي. الله جل شانه فرمای چې دوی چې ستا کمې خبرې اوري ښه په توجه یې اوري و دې دپاره اوري چې ستا دا خبرې بار ویسي او دروغ ورسره ملو کړي او د دې دپاره ستا دا خبرې اوري چې نور خلک پې ګمراه کړي. دغه الله جل شانه فرمای دا داسې بدترین قوم دی دې کار دا دی یحرفون الکلمه من بعد مواضعه د مخکې نه دې کار دا دی تر اوسه پورې دې یهودیانو او دې منافقانو چې د الله جل شانه کتاب دی بدلی ګورئ نه د حطتن نه حنطتن جوړ کړی د ګناه د بخشش د هغې په ځای څه وي خدای موږ له غنم راکړي. الله جل شانه ته وفرمیل ما ته سجده وکړې او دوی ټوکې شروع کړې په سجدې پسې دا د دې کار دی د یهودو د منافقانو. الله جل شانه فرمایي چې د الله جل شانه احکامات هغه بدلی دا دونه رذیلان دي چې دوی څه وایي یو بل ته د نبي علیه السلام د تورات په شان فیصله وکړه ویلې او که داسې ونه وي نو بیا یې مال او ځان ته وساتئ د دې پیغمبر نه. الله جل شانه فرمایي ما د دې د ګمراهۍ اراده کړې. ګمراهي دا مطلب دی چې سمه لار هغه انسان پرېږدي او په غلطه روان شي دې ته ګمراهي و. الله جل شانه فرمایي زه چې د کم انسان د ګمراهۍ اراده وکړمه د چا پلار هغه ځای له نشي راوست. ای نبي علیه الصلاة والسلام زه چې د چا دپاره دا اراده او زما خوښه دا چې دی د ګمراه شي ای پیغمبر ستا سره هم دا طاقت نشته چې په سمه لاره یې راولې ستا کار صرف دا دی خبرې کوه بیان کوه تقریر کوه. زه چې څوک ګمراه کوم بس هغه ګمراه دي زه چې څوک سمې لارې ته راولم بس هغه زه په سمه لاره کوم. ښه بیا الله جل شانه فرمای دا هغه خلک دي دا یهودیان او منافقان چې الله نه غواړي چې دې زړونه یې زه پاک کړم ایمان ته برابر کړم ښه د دې دپاره په دنیا کې م رسوایي ده آخرت هم تباه دی. په دنیا کې دې یهودیان او منافقانو رسوایي دا ده چې الله جل شانه د دې هغه رازونه رابار کړه او نبي علیه السلام او مسلمانانو ته یې وښودو او تر نن ورځې پورې په هغې باندې دا لعنت ورېږي تر موږ هم پې لعنت وایو. د 1400 کاله کې به پې څومره خلکو لعنت ویلي الله فرشتې به پې لعنت وایي الله به پې لعنت وایي. د دې نه بله غټه رسوایي شته د دې نه بل غټ ذلت شته د دې نه بل غټ ذلت څه دی خیبر قلعه یې ترې واخېسته ورته ویې ځئ ستاسو په د الله جل شانه په ځمکه کې ستاسو ځای نشته ځان له ځای وګورئ. الله جل شانه فرمایي دا دنیا د آخرت په ورځ تباه و برباد کړم سخت عذاب به ورله ورکړم. یا ایها الرسول ای زما پیغمبره لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر تا دې غمجن نه کړي د دې خلکو هغه تیزي په کفر کې من الذین د هغې کسانو نه قالو چې دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی بافواههم په خپلو خولو باندې ولم تؤمن قلوبهم او دې زړونه هغه ایمان والا نه دي
ومن الذين هادو او د هغه خلکو نه چې هغه يهوديان دي سماعون للكذب سماعون ستا خبرې علي ستا خبرې ښه اوري خو للكذب د دې دپاره چې دروغ ورسره ملو کي او سماعون ډیر زیات اوریدونکي دي خبرو لره ولقوم آخرین دی یو قوم دپاره هغه قوم لم یأتوک چې هغه تا ته لا نه دی راغلی د دې دپاره یحرفون الکلمه من بعد مواضعه چې د الله جل شانو احکامات بدل کي یقولون دی وی ان اوتیتم هذا په پیغمبر ستاسو داسې فیصله وکړه فخذوه نو ویلې وان لم تؤتوه او که داسې فیصله ونه کړه نو فاحذروا بیا د دې پیغمبر نه ځان وساتئ الله فرمایي ومن یرد الله او د چا دپاره چې الله اراده وکړي فتنته د هغه د ګمراهۍ د هغه د بېلارې کېدو فلن تملکه نو چرتم ته مالک نشي جوړېدی چرتم ستا طاقت نشي کېدی پیغمبره له د هغه دپاره من الله د الله نه شیئا ذره برابر مطلب چې الله یې ګمراه کړي ته ذره برابر په هدایت په لاره نشي راوست دا مطلب اولئک الذین دا هغه کسان دي لم یرد الله چې الله نه غواړي ان یطهر قلوبهم چې دې زړونه الله پاک کړي لهم فی الدنیا خزي د دې دپاره په دنیا کې رسوایي ده ولهم د دې دپاره فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دی